رمضان المبارک آمد دے مونږ عام یو لفظ استعمالو استقبال رمضان د رمضان المبارک استقبال. اوس د رمضان المبارک استقبال خدا سي نه کیږي چې چرته رمضان المبارک دا یو جوساو وجود لري او مونږ ورته هار واچو یا ته چرته سیره واچو. خو د رمضان المبارک استقبال به مونږ داسې کو چې د رمضان المبارک د راتلو نه مخکې د رمضان المبارک د پاره څه تیارې پکار دی اقه تیارې مونږ د اوس نه شروع کو. زمونږ اکابر مشران د هغو به معمول او طریقه کار دا و چې کله به رمضان المبارک نږدې راغی نو د رمضان المبارک څومره سیزونه به وو هغه به د رمضان المبارک نه مخکې د ځان دپاره پوره کړه. د خوراک په حوالې سره، د څښاک په حوالې سره، د ضروریاتو په حوالې سره به هغه د رمضان المبارک نه مخکې دا ټول سیزونه پوره کړه. دغسې حتی تر دې چې په اختر کې به د هغو څه پکارېده پیزار کپړې واسکټ وغیره نو هغه به هم د رمضان المبارک نه مخکې پوره کړه. او وجه به یې دا ویله چې رمضان المبارک ډیر لمحه لمحه د رمضان المبارک هغه قداوره ده، هغه د عزتونو ده، ډیره قیمتي ده. هسې نه چې مونږه په رمضان المبارک کې په دې سیزونو کې اخته شو او دغه قیمتي لمحات زمونږ نه داسې تیر شي. نو د رمضان المبارک استقبال به مونږ داسې کوو چې رمضان المبارک ته اوس یو څو ورځې پاتې دي. د رمضان المبارک چې څومره ضروریات دي زمونږه د اختر چې څومره ضروریات دي زمونږ هغه به مونږ په دې ورځو کې پوره کوو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د رمضان المبارک د راتلو نه مخکې د هغې دپاره تیاری کوو، بلکې تیاری به د 2 میاشتو نه مخکې شروع کړی. کله چې به د رجب میاشت شروع شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا غوښتله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان، چې الله تعالی په رجب میاشت کې او په شعبان میاشت کې زمونږ دپاره ته برکت واچې، دا د برکتونو میاشتې زمونږ دپاره وګرځې او د رمضان المبارک ته مونږ ورورسوي. نو دغه دعاګانې به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وغوښتلې او فرمایل به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رمضان المبارک د خلکو د جذبې دپاره رمضان المبارک داسې یو عظیم الشان میاشت ده چې کله دا شروع کیږي نو دا ډیره عظیمه میاشت ده، دا د رحمتونو او د کرامتونو میاشت ده. الله سبحانه وتعالی په دې کې دعاګانې قبلوي، د انسان ګناهونه معاف کوي او دومره لویه ورکړه الله سبحانه وتعالی کوي چې په نورو میاشتو کې هغه انسان نشي حاصلولی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد به فرمایو چې بے حساب خلق د دې په اولنۍ ورځ باندې الله سبحانه وتعالی هغه معاف کوي، جنت ته داخلي. نو دا ډېر عظیمه میاشت ده، مبارکه میاشت ده. په دې میاشت کې به مونږ څه کارونه کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولات به څه په دې میاشت کې په هغې باندې یو 2-3 خبرې تاسو ته زارس کول غواړم. کې اولنې کار به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د روزې اهتمام کا. قرآن کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مؤمنانو ګوره د الله سبحانه وتعالی د خطاب ته ګوره. بعضې وخت کې الله سبحانه وتعالی یا ایها الناس ووایي، ارشاد فرمای یا ایها الناس اے خلقو. خو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی عجیب ارشاد فرمای یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو. څه مطلب دی د دې؟ مطلب دا دی چې الله سبحانه وتعالی ما او تا خاص کوي چې اے زما هغه خاصو بندګانو چې ما منئ، په ما ایمان راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر منئ، دا کتاب قرآن مجید د الله کتاب منئ. نو لہذا مونږ نږدې خلک وګڼل، په نوم راته ووي. مونږ په خپلو بچو کې
یو आवाज وکړي چې الکه دی خوا راشه، چې لکه بچی دی خوا راشه، او یا دا आवाज وکړي چې دا هغه ماشوم نوم واخلو چې پلانکی بچیا مصطفی بچیا عمره بکره دی خوا راشه، نو هغه په دې بچیا باندې خوشحاليږي که په دې خپل نوم باندې خوشحاليږي؟ په دې خپل نوم باندې خوشحاليږي. په دې کې یو میټاس پروتي. دقه سي الله سبحانه وتعالى مؤمنانو ته مؤمنان وویل، خلک ورته نه ویل او په دې خاص خطاب سره را وبلل. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای کله چې الله سبحانه وتعالى یا ایها الذین آمنوا په دې سره مسلمانانو ته خطاب وکي، نو ته پوه شې چې الله سبحانه وتعالى څه خاص خبره دلته ذکر کوي. نو الله تعالی د دې نه بعد خاص خبره ذکر کوي، کتب علیکم الصیام، په تاسو باندې دا روزه فرض کړی شوې ده. او دا روزه واجب په تاسو فرض نه ده چې ذهن تم دا راشي چې یاره یو میاش به روزي څوک نیسي او دا خو ګران کار دی او دا خو ناشنا کار دی. نه وای دا ناشنا کار نه دی. ستاسو نه مخکې چې کوم امتونه تیر شوي کما کتب علی الذین من قبلکم، ستاسو نه مخکې امتونه تیر شوي و هغې به هم روزې نیولې. څه ناشنا کار نه دی. البته دومره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت کې په رمضان المبارک په دې روزو کې دوه قسمه تبدیلی شوي دي. په تیرو امتونو کې هغه تبدیلی نه وي. اولنۍ تبدیلی دا شوې ده چې تیرو امتونو کې به چې کله روزه شروع کېدله نو د هغې د روزې وخت به هغه ډېر و. ماښام چې بچا روزه ماتی وکړو او روټۍ به وخوړه او دی به اوده شو، د هغه ټیم نه به د د روزې دورانیه شروع شوه. بیا به د روزې ماتولو پورې د خوراک څښاک نشو کولی، یعنې د اوده کېدو نه بعد به د هغې روزه شروع کېده. داسې به پکې نه و چې سهار پکې پېشمني له پاسه او خوراک وکړه او بیا به ستا روزه د صبح صادق نه شروع شي. داسې نه وه، بلکې د ماښام د خوراک نه بعد به چې دوی اوده شو نو د دوی به روزه شروع شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دور کې په اولنی دور کې په دې اسلام کې هم دقه معامله وه چې روزه به د ماښام نه شروع کېده. په څه طریقې به شروع کېده؟ یو انصاري صحابي هغه پټي کې به کار کاو او تاسو ته پته ده پټي کې چې څوک کار کوي چې ټوله ورځ کار وکړي هغه غریب ستړی شي. نو پټي کې به هغه کار کاو، ماښام کور ته راغی، خپلې ښځې ته یې ووي ما دپاره روټۍ بندوبست وکړه، روټۍ راواخله. هغه روټۍ راواغستله د ماښامې. نو چې روټۍ څنګه راواغستله هغه ستړی شوی و ډېر زیات، ډډه یې ولګوله ایسته اوده شو. چې اوده شو د ډوډۍ ټیم خو ختم شو، د هغه روزه شروع شوه. نو یو پې د ماښام نه هغه روزه اوښتې وه کومه چې نیولې وه او یو ورسره بله یو ځای شوه. 2 ورځې مسلسل د روزه روانه وه. پیغمبر علیه صلات وسلام ولیده، اواز یې ورته وکړ، ډېر پریشان ښکارې. ولې؟ د الله رسوله ډبل روزه مې نیولې ده او ډېر زیات وږی شوی یم. پیغمبر علیه صلات وسلام مفسرین فرمایي د روزې په دې معامله کې په دې دورانیه کې کمی راغی. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الله سبحانه وتعالى ارشاد فرمای تاسو خوراک او اسکاک کوئ ته کوم ټیمه پورې حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، چې تر سحر کله چې دا رڼا راځي نو یو نری غونته کې تار په دې اسمان کې د رڼایې تاري او د دې تیارې هم یو نری غونته کې تاري په دې افق باندې په اسمان باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې تاسو د هغه ټیمه پورې خوراک څښاک کوئ د ماښامې، که اوده شوي او که نه یې اوده شو، تر کوم وخته پورې چې د دې تور تار نه دا سپین تار جدا شوی نه ظاهر شوی نه. او په دې کې هم عجیبه لطیفه وه. یو صحابي دی عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه، هغه چې کله دا آیت واورېده نو د خپل بالغ د لاندې یو تور تار کېښو یو سپین تار کېښو او اوده به شو راپا بسېده او بیا به دا تارونه داسې اوچت کړه رڼا ته
چې تور تار ښکاري او سپین تار ښکاري که نه ټوله شپه یې دقه چل وکړو څه پته ورته ونه لګېده او وخت پې تېر شو سهار د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی چې د الله رسوله ما خو د خپل بالښت لاندې دا تارونه یې ښودي وو او د سر نه راته پته ونه لګېده پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خندا شو ارشاد یې وفرمایه انک لعریض القفا ستا دا بالښت خو ډېر غټ دی چې روغ اسمان او روغ افق پکې راجمع شوی دی د دې تار نه دا تارونه نه دي مراده چې یو سپین تار او یو تور تار د دې نه د اسمان هغه لکیرې مراد دي د رڼایۍ لکیره او د توروالي لکیره د شپې لکیره بهرحال نو دغه حکم د سحر نه شروع شو د طلوع افتاب نه واخله د صبح صادق نه واخله تر غروب افتاب پورې د ماښامه پورې نو د پخواني امتونو او د دې امت په منځ کې په روژه کې یو فرق دا راغی چې د دې امت په روژه کې دورانیه د روژې کمه شوه او دویم پکې کم فرق راغی دویم فرق پکې دا راغی چې پخواني امتونو به تفسیر مظهری کې قاضي ثناء الله پانیپتی رحمت الله علیه ډېر احادیث راوړي دي او دا خبره ثابت کړې ده چې الله سبحانه وتعالی په پخواني امتونو کې هم دا روجه پر رمضان المبارک په دې میاشت کې فرض کړې وه رمضان المبارک دا کومه میاشت ده په دې کې دا روجه فرض کړې وه خو هغه خلکو په دې کې چینجز وکړو چینجز یې پکې څنګه وکړو چې ګرمي به راله ګرمي سخته ګرمي نو هغوی به وي یاره دا روجه تې یخنۍ ته اړو په دې ګرمۍ کې یې نه شو نیوی یخنۍ ته یې اړو جو هغه روجه به یې د ګرمۍ نه واړوله په یخنۍ کې به یې ونیوله نو هغه ټول ترتیب د ورځو هغه چې کوم حساب کتاب و هغه دوی غلط کړی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته تشریف راوړ نبوت میلاو شو نو د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سابقه چې کوم ترتیب و چې روجه به په رمضان المبارک په میاشت کې نیولی کېږي هغه ترتیب یې دوباره بحال کړو نو دا دوه فرقونه د تیرو امتونو او د دې امت په منځ کې الله سبحانه وتعالی د رمضان المبارک په حواله سره هغه راولېږل بیا رمضان المبارک دومره عظیم الشان میاشت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې کوم آیت مبارکه تاسو ته تلاوت په دې کې الله سبحانه وتعالی ډېره عجیبه خبره مونږ ته ارشاد فرمایي چې دا رمضان المبارک روژه تاسو نیسئ نو ستاسو به دا خیالي چې یاره دا مونږ چېرته د الله تعالی لپاره څه لوی کار کوو الله تعالی وایي د دې څه فایده ما ته نشته دی که د دې فایده نه نو تاسو ته فایده ده لعلکم تتقون دا روژه تاسو د دې لپاره نیسئ چې په تاسو کې تقوا راشي دا یوه میاشي دا ټریننګ دا سیزني د نیکو نو په دې کې ته 5 وخته مونځ کوه تلاوت کوه عبادت کوه ذکر و اذکار کوه صدقات خیرات ورکوه سخا کوه دا ټول کارونه چې یوه میاشت وکړي نو دا ستا دپاره پریکټیکل شو دا د ژوند طریقه تا ته وښودلی شوه چې څنګه په دې یوه میاشت کې ته مسلماني کې داسې د 11 میاشتې نورې هم ستا د مسلمانۍ دي په کار دا ده چې په دې نورو میاشتو کې هم دقسې خپل ژوند ته تیر کړي تقوا به تا کې پخپله راشي نو لہذا اچھا او د رمضان المبارک دا روجه دا دومره عظیمه میاشت ده تاسو فضیلت د دینه تاسو کتی شئ چې قرآن کې الله سبحانه وتعالی د خپلو خبرو د نازلولو دپاره چې د کمې میاشتې انتخاب کړی دی هغه رمضان المبارک د اسمان الله سبحانه وتعالی خپلې خبرې نازلې کړي دي قرآن آی په کومه میاشت کې نازلې کړي دي په رمضان المبارک کې نازلې کړي دا دومره عظیم نسبت لري او بیا حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الصوم لی وانا اجزی به دا روجه دا زما د پاره ده او زه د دې بدله په خپله باندې ورکوم تاسو به ګوره دنیا کې وګورئ په دنیا کې د بل انسان د محبت لپاره خلق بل بت ته سجدې لګوي که نه لګوي بت ته سجدې لګوي که نه لګوي لګوي خلق د بوتانو نه طوافونه کوي که نه کوي د دې مزاراتو نه تاویږي او که نه تاویږي پیسې پې خلک خرج کوي که نه خرج کوي یعنی د غیر الله په نوم باندې هر یو کار خلکو شروع کړی دی
تر دې چې عبادت ولا هم کوي، سجدي وته هم کوي، طوافونه ته هم کوي، پیسې په هم نولي، ولیکن روزه داسې یو څیز دی چې دا د غیر الله دپاره د اوسه پورې چرته کې چا نه ده نیول. تاسو چرته کې داسې کتلی دي چې چا ویلي دي چې د پلانکي بابا دپاره ما دا روزه نیوله، د پلانکي مزار د دې بابا دپاره دا روزه ما نیولې ده، پلانکي بوت دپاره ما دا روزه نیولې ده. که روزه نیولی کېږي نو دا داسې یو عبادت دی چې خالص د الله د رضا دپاره نیولی کېږي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی ارشاد وفرمایه، حدیث قدسی دی چې الصوم لی، انسانان مسلمانان چې روزه نیسي نو دی خالص زما دپاره نیسي. دی دې په یو کمره کې بني او سخته ګرمي دې وي، د ده سره دې په کمره کې هېڅ څوک نه وي، د دې روزه نیولي په دې فریزر کې دی، په کمره کې دننه په فریزر کې دی قسمه قسمه خوراکونه پراته وي، میوې دې پرتې، خو لیکن دی دې میوو ته نه ورنږدې کېږي، یخې اوبه دې پرتې دی دا اوبه نه څکي. ولې؟ وایي روژه ما نیولې ده، که زما سره څوک نشته دی نو څوک ګوري؟ الله ګوري. نو الله تعالی ارشاد فرمایي الصوم لی، د انسان چې دا روژه نیولې ده دا خالص زما دپاره نیولې ده. اوس چې ده دا روژه زما دپاره ونیوله نو زه به هم د ده بدله په خپله باندې ورکوم. یو روایت دا دی چې الصوم لی وانا اجزی به، زه به د دې بدله په خپله باندې ورکوم. یو مطلب دا، او چې الله سبحانه وتعالی د څه بدله ورکوي نو به څومره بدلی. تا له څوک راشي تا ته وایي چې یاره ماله څه زکات خیرات راکه، صدقه راکه، نو ته به د خپل وس مطابق هغه له ورکړي، 50 روپۍ 1000 روپۍ که وس دې ډېر کېږي وربکې. او که چېرې ستا د 1000 روپو وس کېږي او ته وله 50 روپۍ ورکې، 10 روپۍ ورکې، نو هر سړی به درته بد ګوري چې څومره مالدار یې، څومره وس دست دې رسي. او ایله بیله ته 100 ورکې، ته 50 ورکې، وزیر اعظم له څوک لاړ شي او 100 روپۍ وله ورکي، او وزیر اعظم به ښه ښکاري، ځان به ورته بد ښکاري که نه؟ اوس الله سبحانه وتعالی څومره لوی ذات دی، هغه چې کله بدله ورکوي نو یاد ساته هغه به داسې وړوکې بدله نه ورکوي، داسې معمولي بدله به نه ورکوي، هغه به د خپل شان مطابق، د خپل جلال، د خپل عزت موافق هغه کس ته چې کوم دی نو بدله ورکوي. اوس د الله بدله څومره ده؟ یو روایت دا دی. دویم روایت دا دی وانا اجزا به، چې چا روژه ونیوله نو زه په خپله د دې بدله یم، زه په خپله د دې بدله یم. یو هوښیار و نو وایي هغه باچا و، هغه خپلو وزیرانو ته ووایي چې تاسو به دې دربار کې چې زما څومره څه دي څوک ترې څومره څه اوچتولی شئ جو هغه اوچت کړئ. نو کسانو څوک په لال جواهراتو ورله، څوک په زیوراتو ورله، څوک په سرو، څوک په پیسو، څوک په خزانو ورله، څوک په عهدو ورله. یو هغه ته به خلکو قمقل وي، هغه ورغی او د باچا په سر باندې لاس کېښو، باچا په سر باندې لاس کېښو. خلکو وي په باچا کې سر یې لکه دی خو خرڅولی ته نه شي. هغه ورته وایي تاسو قمقلان یې، قمقل ما ته وایئ، د ده په سر ما لاس کېښو چې باچا زما شو، دا ټول سره زما شو. اوس الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي انا اجزا به، چې چا روژه ونیوله د دې بدله زه په خپله یم، ځان به وله ورکم. نو په روژه څوک میلاوي؟ الله میلاوي. نو اولنۍ خبره دا شوه چې مونږ په روژه کې په رمضان المبارک کې د روژو اهتمام وکړو، او بیا د دې روژې ډېر لوی قدر دی الله په نسبت باندې. حدیث مبارک کې راځي، بخاري شریف روایت، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وفي رواية إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. چې د روژهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي. یوه خوشحالي دا ده کله چې دی روژه ونیسي او ماښام په درستخان باندې دی کیني او دی دا روژه ماتی، نو د ده د زړه ته یو سکون، یو خوشحالي میلاوي. او بله خوشحالي به ورته کله میلاوي کله چې وایي دی زما سره ملاقات وکړي او زما خواله راشي، الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي نو زه به ول خپل دیدار ورکوم چې ما یې په هغه ټیم کې به دته یو خوشحالي میلاوي. یو حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کوم یو انسان چې یوه روژه ونیوله د دې یوې روژې په بدله باندې به
الله سبحانه وتعالى د جهنم د اور نه دومره لري کی لکه او یا زره کاله چې یو تیز رفتار اس مزل کوي په دومره مقدار باندې دومره لوی اجر دا روجه الصوم جنه روجه دا ډال دی ډال د اور نه ډال لې سبا د قیامت په ورځ الله ته مخامخ شي او روجه دی نیولې وا دا اور تا ته سن شي ویل دا به ډال ولاړی یو حدیث مبارک کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای ان فی الجنه باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق ولم يدخل منه احد چې په جنت کې یو دروازه ده د هغه ریان نوم دی باب الریان ورته وي او هغه خاص د چا د لپاره جوړه شوې ده د روزهدارو د لپاره جوړه شوې د قیامت په ورځ به اعلان وشي زمون پروګرامي کنه پروګرام و بل ورځ مهمان خصوصي خاص خلق هغه د لپاره موږ بل لار منتخب کړو یاره دا په دې گیټ باندې رانه باسه سټیج ته راولې دسی وګنه هغه باندې بل څوک نشوتل د قصې په جنت کې الله سبحانه وتعالى د دې روزهدارو د لپاره یو خاص دروازه جوړه کړې ده چې په دې دروازه باندې بګوره صرف او صرف روزهدار راځي اسنه چې بل څوک پیرانه نه وځي چې کله د روزهدار په دغه دروازه باندې داخل شي اغلق دغه دروازه به بند کړي شي بیا به هیڅ چاته دا دروازه نه کولاویږي او الته کې به بیا فرشتي اعلان کوي چې تاسو اوس دلته کې کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه تاسو خوري اوس کوي تاسو چې په دنیا کې کومه ولګه او کومه تند تیر کړی و د هغه تند او د لوګي برکت نن به تاسو ته الله سبحانه وتعالى درک نو پر روزه کې د دې روزي قدر دی د الله سره څومره قدر دی اے حدیث مبارک کی راځي ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك د روزدار د خلی د میدینه چې کم وګم او کم بلاس را زید لوګي دا د الله په نسبت باندې دومره قدر او قیمت لري د الله په نسبت باندې من ريح المسك د مشکو د خوشبونه هم الله ته دا بوی بهتر دی د مشکو د خوشبونه هم دا بوی بهتر دی خو اوس روجه خو بنیسي په صحیح طریقې باندې ونیسي روجه دا صرف د لوګي د تندې نوم نه دی د خبرو نه د بندیدو نوم نه دی بلکې روجه دا یو عظیم عبادت ته دا په شانداري طریقې سره نیسي د غیبت نه بزان بچ کې د چغلې نه بزان بچ کې دا سینه چې روزه رااله او سترګې پټې که بس خوب به کې پوره کو نه نه الله طرف ته توجه کې عبادت له بغاړه ورکه تهجد وکې خپل ځان با الله تسپاري الا به د روزه او برکات انوارات ته محسوسه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول اولنې سو چې د روزه اهتمام وکاو په بهترینی طریقې سره دویم معمول داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د تلاوت اهتمام کا عام معمول دا وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح مسلم روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو رکعت کې صد پاسه په باندې 15 سپاره تلاوت وکړ په باندې 15 سپاره حتی تورمت قدما دومره به ودرېد چې د خپې مبارکي به وپړسي او دلته کې چې امام صاحب کله تراوی وګدي کی ختم وګد کی نو دا وخت پر اخله او ببل باندې مګه صحیح اوس دلته کې چې مچ کینې نو مچ هم مونږ شړو ماشه ځان له شړو ها په ګیره کې ځان له بعضې کسانې ګیره بس ټول رکعت کې هغه به ګیره کې لاس وي ها جمع ولاړی دلته کې بس د عبادت نه یو عادت جوړ شوی دی دلته کې ختم کیږي دلته کې مونځ کیږي هغه ځای کې نوجوان هټا کټا چوس چابک هغه ناسي چې څنګه رکوع لذي فورن پاسي او رکوع له وسره لاړ شي ته څه وې چې الله تعالی دا برینه دا فلم نه ګوري دا فلم چې کوم دی دا د برینه الله تعالی نه ګوري ته څه وې چې زه صرف کته کېدل او پورته کېدل په دې باندې ځان خلاصوم نه عاجزي مخکاره کې د رب په حضور کې با قنوت ښکاره کې الله ته بزان سپاري نو لہذا اولنۍ خبره دا ده چې بدی کې مونږه د تلاوت اهتمامو
زمون اکابر مشران تیر شوی دي دومره تلاوت کړی دی د امام بخاری رحمت الله علیه متعلق حافظ ابن حجر اسقلانی هدی الساری مقدمه فتح الباری کې لیکلی دی بخاری شریف شرح ده پاغي کې لیکلی دی امام بخاری احوال داو پر رمضان المبارک کې یو ختم به د ورځې کاو یو ختم او 3 سپاری به په نفلو کې ویلي هر ورځ یو ختم به د سحری کاو د سحری نه بعد د افطاری پوری او په نفلو کې به 3 سپاری ویلي هر ورځ دا مستقل عادتو د هغه امام بخاری رحمت الله علیه زکریا رحمت الله علیه کتاب لیکلی دی ابیتی باغی کې د خپل نیا متعلق لیکلی دی چې زمان نیابه پر رمضان المبارک کې سره د کارا جارو به هم والا سالن به هم پخاو واړه به هم قلارول د کور نور کارونه به هم سر کول او د هغه باوجود با زمان یا سلويخ سپاری تلاوت کاو د ورځ دیرش یو پیر به قران ختم کو لست پاسه به سپاری نوري وي دا غي برکت داو چې زما والد سے به کله خبري شروع کړي حضرت یحیی کاندهلوی رحمت الله علیه نو اکثر حصہ وتا د قران په یادو باندې یادوا چې خبري شروع کړي د قران اکثر حصہ وتا په یادو باندې دا زموږ زنانه وي نو د قران په کثرت سره تلاوت وکړو رمضان المبارک مزاج د عادت چې بده کې تلاوت کی زموږ څومره عمرونه 45 60 70 ته تاسو کې د دقیق بابا نه ته تاسو کې دغه جوان نه چې تا په دې ټول ژوند کې یو کال ته تقسیم کړي د 40 کال عمر دی تاسو 40 زله د قران ختم کړي جواب په پناه کې راځي تا په دې قران ځان په هکړې ده ته چرته امام ته کې ناستلې چې جی په دې ځبان ځنه پويګم دا قران کې الله تعالی زما سره څه خبرې کوي زه ستاسو سره لګیایم او خبرې کوم او زه ستاسو په خبرو نه پويګم ته زما په خبرو نه پويږي ته بوج کېږي کنه ته وې چې دا څه لګیای ګډوډ زه به تاسو هم چې ته څه لګیای ګډوډ الله زما سره قران کې خبرې کوي ما ته دا پته نشته چې الله څه وایي ما ته الله له غوسه ورځي او کنه به ورځي دا الله په خبرو ځان پوه کول پکار دي په عام خبرو کوم ځان پوه کو کنه چرته دا سوچ شوه دی زه تعلیم له څومره توجه ورکوم زه پټی له څومره توجه ورکوم دکان له څومره توجه وخت ورکوم گاډي له څومره وخت ورکوم د دغه په نیمه باندې ما د الله د خبرو لور کړل د کلام لما وخت ورکړل دي جواب په پناه کې راځي ته ګنټه په فیسبوک او په واتس اپ او په ټیک ټاک باندې تیرې ته په ایمان وایا تا چرته کې د دقیق ګنټونه یو ګنټه صرف په ورځ کې قرآن لور کړی دا جواب په پناه کې راځي نو لہذا رمضان المبارک دا د نیکو سیزن دی په دې کې به قرآن لغاړه ورکړو چې قرآن لغاړه ورکړه الله سبحانه وتعالى با زموږ سره کیږي دا الله مدد هغه به زموږ سره شامل حال کیږي د دې څو خبرو به ان شاء الله مونږ خیال ساتو د صدقې اهتمام وکړو د سخاوت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په عام ورځو کې هم سخا کوله چې کله رمضان المبارک شروع شو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي سخاوت به داسې زیات شو کریح المرسله لکه داسې هوا چې دوپی او ګرمي تپشي او پاغي کې یخه هوا راول وزي او هر څوک تی مستفید شي هر چاته اخواله ورورسي نو د سخاوت اهتمام وکاو په خپل کشرانو مشرانو باندې بخرچه کو او د هغه سره سره د 5 وخت منځ اهتمام وکاو 5 وخت منځ حدیث مبارک کې راځي په کور کې د منځ وکاو او په جمعات کې د منځ وکړه نو په جمعات کې چې د منځ وکړه دا داسې دی لکه ویش منځونه چې په کور کې وکړي عبید الله بن عامر القواریری رحمت الله علیه متعلق علامه ذهبی رحمت الله علیه الکبائر کې لیکلي دي یو ورځ منځ قضا شو منځ قضا شو یو جمعات تلاړ بل جمعات تلاړ بل جمعات په ټولو کې منځونه شوي واپس کور ته راغی منځ وکړه او اق یو منځ 27 پیری وکړه ویش زله چې ثواب راته میلاو شي د شپې سملاس خوبي ولید بل یو سړی دی د دیو د جمعات سړی دی هغه په اس باندې سوار دی او تیز منډه وای د ډیر اصله واګه راخ کو د چې دا ورتی شي خدا ته نشي مخکې کېده چې کله ودرېد نو د تاسو کې زما استانه بهتر زستانه بهتر خوشه سوار ته زمانه مخکې ولېږي دا وجه څه ده وی بیګا ته منځ د جمعات سره په جمع باندې نه دی کړی او بیګا ما منځ په جمع باندې کړی ته که هر څومره شه سوار او که هر څومره خې سورلی ته ورسور شي خو زما مقابله نشي کولی
نو دا چې په موږ اهتمام وکړو دغه د عبادت اهتمام وکړو د سخا اهتمام وکړو ان شاء الله د تلاوت اهتمام وکړو دا رمضان المبارک به زموږ په بهترینې طریقې سره تیریږي الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین